مونږ خو په معاشره کې هغه سړي ته اوچت سړی وایو چې هغه منځګزاري کنه، روجې نیسي، صدقې ورکوي، خیراتونه کوي. مونږ په معاشره کې هغه سړي ته ډېر زبرګ وایو. ها بېشکه زبرګ وایي، خو که چېرې دا یو څو کارونه یې ورسه وکړه چې د ده معاملات پورې ټیکو. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه متعلق راځي، د هغې په دور کې یو مقدمه هغه له راله، یو فیصله راله، هغه فیصله کوله د یو فریق نه ګواهان طلب کړو، ګواهان پیش کړ. هغه دوه ګواهان پیش کړه. یو ګواه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیژنده، بیا ته خو ټیک ته به ګواهي وکړي. دا بل چې ورته کول مخامخ شو نو دی نه پیژانده. نو مجمع کې اواز ولګاو، وی دا سړی څوک پیژني؟ زه یې نه پیژنم، د ده ګواهي قبلیږي که نه قبلیږي؟ نو یو سړی پسې پاڅېد، وی او جي زه یې پیژنم او دا ډېر زبرګ سړی دی. وی ښه، وی ستا ورسره ګاونډیتوب دی؟ وی نه جي زما خو څه ګاونډیتوب نه دی. ښه، وی تا ورسره څه معامله چېرته راغلی ده؟ لین دین دې ورسره شوی دی؟ وی نه جي لین دین ورسره نه دی شوی. وی ښه، نه دې ورسره ګاونډیتوب دی، نه دې ورسره چېرته لین دین شوی دی، نو چېرته کې په سفر باندې یو ځای تللی یې؟ سفر دې ورسره شوی دی یو ځای؟ وی نه جي سفر مې ورسره هم نه دی شوی. وی ښه، سړی خو چې پیژندلی کېږي چې دا ښه دی او که بد دی، نو د دریو څیزونو د وجې نه پیژندلی کېږي. یا به یې ته ګاونډي، تا ته به هره لمحه معلومه وي چې دا څنګه دی، یا به ورسره ستا لین دین شوی، نو ته به ترې خبرې چې زما سره یې څنګه معاملات کړي دي، یا به ورسره ستا سفر شوی او په سفر کې سړی یوازې نو د زړه د احوالو نه خبرېږي د بل سړي چې دا درې واړه څیزونه نه دي شو. نو ولې زما د خیال مطابق وی دی تا چېرته کې لیدلی دی، ته جومات نه راوتی دی، ځکه ورته د ښه سړی وي. سړی وی او حضرت ما د یو ورځ لیدلی چې د جومات نه راووت. وی ښه، چې د جومات نه راووت دا سړی، ته په ده باندې فیصله کوې چې دا ښه سړی دی؟ داسې نشي کېدی. د یو سړي د اعتماد دپاره دا خبره کافي نه ده چې دی دې ګوره صرف مونځ کوي. د دین یو شعبه او یو جز هغه معاملات دي. معاملات ته به ګورې چې دا سړی د کومې درجې دی، د ده سره چې څوک لین دین کوي نو دی څنګه پوزیشن کي،